بسم الله الرحمن الرحیم د انګلیسي ژبې د زده کړې مینوالو په نننۍ ویډیو کې به ټرانزیټیو ورب او انټرانزیټیو ورب کوم چې د ورب مهم قسمونه دي په تفصیل سره ایکسپلین کیږي. نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او زما د یوټیوب چینل انګلیش پی ایس در سره هم سبسکرایب کړئ. راځئ چې خپل کلاس سٹارټ کړو. د ټرانزیټیو ورب او د انټرانزیټیو ورب نه مخکې به لږ ورب وپیژنو. نو یاد دې وي چې ورب از ا ورډ دات شو ان ایکشن. ورب دا هغه لفظ وي کوم چې کار عمل شو کوي. فور ایگزامپل buy, eat, study, write, go, walk, etc. دغه قسمه ورډ چې کوم دي دیتا ورب ویلی شي او دا ایکشن یا عمل ظاهروي. د ورب مختلف قسمونه دي لکه ډاینامیک ورب، سټیټیو ورب، ریګولر ورب، ایرریګولر ورب او همدغسې ټرانزیټیو ورب او انټرانزیټیو ورب ایټسټرا. په نننۍ ویډیو کې به ټرانزیټیو ورب او انټرانزیټیو ورب ایکسپلین کیږي. نو راځئ چې خپل ټاپک سٹارټ کړو. ټرانزیټیو ورب. Transitive verb is a verb that requires an object to receive an action. Transitive verb دا هغه verb وي د کوم د پاره چې د object سخت ضرورت وي، یعنی د object نه بغیر transitive verb معنا نشي مکملولی. د فکرې د سنټنس مینینګ چې کوم وي هغه به نیمګړی وي، نه مکمله به وي. نو د ټرانزیټیو ورب د پاره اوبجیکټ انتهایی ضروری وي. د ښه پوهېدلو د پاره راځي چې دا اگزامپلز وګورو. لکه په دې مثال he buys a book، هغه یو کتاب اخلي. نو دلته زمون سره چې کوم دا بای دی دا اوس ټرانزیټیو ورب دی، ځکه چې دله د اوبجیکټ ضرورت دی. د اوبجیکټ نه بغیر معنا نشي مکملولی. که مونږ ووایو چې هی بایز هغه اخلي، وہ خریدتا ہے، نو دا اوس نیمګړې ده. د دې دپاره د اوبجیکټ ضرورت دی او چې مونږ اوبجیکټ ورکو نو د دې مینینګ به مکمل شي. لکه هی بایز ا بوک، هغه کتاب اخلي، وہ کتاب خریدتا ہے. همدغسې په دې بل مثال کې یو رائټ ا سټوري. نو دلته زمون سره چې کوم دا رائټ دی دا اوس ټرانزیټیو ورب دی، ځکه چې دله هم د اوبجیکټ ضرورت دی. د اوبجیکټ نه بغیر معنا نشي مکملولی. که مونږ ووایو چې هی رائټ نو دا اوس نیمګړې شوه. هی رائټ هغه لیکي، وہ لیکتا ہے، نو د دې نه مکمله معنا نه ظاهریږي. او که اوبجیکټ ورسره یوز شي نو بیا به د دې معنا مکمله شي. لکه لکه یو رائټ ا سټوري، نو ته کیسه کہانی لیکي. یا هم دغسې په دې بل مثال کې هی ایټس ان ایپل، هغه ماڼه خوري. نو دلته هم چې کوم دا ایټ دی دا اوس ټرانزیټیو ورب دی او اپل یې چې کوم دی دا د ورب اوبجیکټ دی. نو دا اوس زمون سره ټرانزیټیو ورب. اوس راځي چې انټرانزیټیو ورب وګورو. انټرانزیټیو ورب. Intransitive verb is a verb that doesn't need an object. Intransitive verb دا هغه ورب وي کومله چې د اوبجیکټ ضرورت نه وي، یعنی دا د اوبجیکټ نه بغیر هم مکمله معنا ورکوي. نو دا د ټرانزیټیو ورب او د انټرانزیټیو ورب په منځ کې لوی فرق دی. انټرانزیټیو ورب لا د اوبجیکټ ضرورت نه وي او ټرانزیټیو ورب لا د اوبجیکټ ضرورت وي. لکه څنګه چې مونږ په شروع کې وویل. په انټرانزیټیو باندې د ښه پوهېدلو دپاره راځي چې دا مثالونه وګورو. Example:
he is smiling वो मुस्कुरा रहा है هغه خاندي نو دلته اوس که وکتل چې دا سمایل دا زمونږ سره ورب دی او دا بغیر د اوبجیکټ نه معنا مکملوي نو هغه خاندي وہ مسکرا رہا ہے نو دلته د معنا کمپلیټ ده یا نیکسٹ ایگزامپل آئی ایم رننگ میں دوڑ رہا ہوں زه منډه وهم نو دلته چې کوم دا رننګ دی دا هم اوس انټرانزیټیو ورب دی او دله د اوبجیکټ ضرورت نشته ځکه چې دا بغیر د اوبجیکټ نه معنا مکمله وي او هم دغسې نیکسٹ ایگزامپل هی از سلیپنگ وہ سو رہا ہے هغه وده دی دلته چې کوم دا سلیپنگ دی دا اوس زمونږ سره انټرانزیټیو ورب دی او دله هم د اوبجیکټ ضرورت ځکه نشته چې دا بغیر د اوبجیکټ نه معنا مکملوي نو که تاسو د ایگزامپل له وګورئ دلته اوبجیکټ نشته هی از سلیپنګ سلیپنګ زمونږ ورب دی او دا انټرانزیټیو ورب دی نو دا و ترانزیټیو ورب او انټرانزیټیو ورب یا د دې وي چې ځینې داسې ورډز هم وي چې هغه کله ترانزیټیو وي او کله انټرانزیټیو وي لکه پلی پلی دا اوس ترانزیټیو ورب هم کېدی شي او انټرانزیټیو هم کېدی شي لکه په دې مثالونو کې هی پلیز کرکټ دلته دا پلی دا ترانزیټیو ورب دی او دله چې کوم دی د اوبجیکټ ضرورت شته کرکټ او په دې بل ایگزامپل کې هی پلیز ان د ګراوند دلته اوس دا پلی چې دی دا ورب دی خو دا انټرانزیټیو ورب دی یا نیکسٹ ایگزامپل هی از ایټینګ ان اپل دلته اوس ایټینګ دا د ترانزیټیو ورب فنکشن ورکوي خو که مونږ وویل چې هی از ایټینګ ان د روم نو دلته چې کوم دی دا ایټینګ اوس انټرانزیټیو ورب شو نو دا اوس زمونږ ترانزیټیو او په انټرانزیټیو باندې نننی کلاس زه امید لرم چې تاسو به پرې پوه شوي وئ زما د یوټیوب چینل انګلیش پی ایس در سره هم سبسکرایب کړئ مننه تھینک یو